تکبیر تحریمه وخت کې غوږو ته د لاسو اوچتولو طریقه هم زده کړئ. کله چې تاسو تکبیر تحریمه وخت کې غوږو ته لاسونه اوچتوئ نو په دې کې د څو خبرو تاسو ډیر زیات اهتمام کوئ. اول دا چې د دواړو لاسو تلی دا به د قبلې طرف ته وي او په دې کې د لاس ګوتې نه به زیاتې ملاوئ او نه زیاتې کولاوئ بلکې په خپل نرم انداز باندې تاسې ګوتې پرېږدئ. او بل دا چې لاسو اوچتولو وخت کې د لاس ګوتې چې کومه دي دا دومره اوچتوئ چې د غوږو د بره حصې سره برابر شي او د دې دواړو لاسو چې کومې کټې ګوتې دي د غټه ګوته دا د دې غوږو د نرمې حصې سره یعنې د دې پیڅکو سره برابر شي. او څلورمه خبره ده چې د مړوند چې کومه ده د لاسو ول دا دومره اوچتوئ چې د مړوند دا د دې ولو برابر شي. دا مونږ دا ترتیب ولې اختیاروو په داسې طریقه باندې لاسونه ولې اوچتوو ځکه چې په دې باندې د نبي علیه الصلاة والسلام 3 احادیث موجود دي. حضرت مالک بن حویرث رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. او نبی علیه الصلاة والسلام چې کله لمونځ کاوه تکبیر تحریمه وخت کې لاسونه اوچتول نو د دې لاسو ګوتې چې کومه دي دا د غوږو د برې حصې سره برابر شول. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحه نمبر 168. او داسې حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ما نبی علیه الصلاة والسلام ولید اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد ابهامه تحاذي شحمة اذنيه. سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 141. وایي ما نبی علیه الصلاة والسلام ولیدو کله چې د لمونځ شروع کو او د تکبیر تحریمه وخت کې لاسونه اوچت کړل نو د لاسو کټه ګوته غټه ګوته دا د غوږو د دې نرمې حصې سره د دې پیڅکو سره برابره شوله. او درم حدیث حضرت ابو حمید سعدی رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ما نبی علیه الصلاة والسلام ولیدو اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. وایي نبی علیه الصلاة والسلام چې کله لمونځ کاوه د لاسونه چې کومه دي دا د ولو برابر اوچت کړل یعنی نه زیات اوچت کړل او نه زیات ټیټو بالکل د ولو برابر وو. نو دا 3 حدیثونه دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیانوي. وایي کله چې په یوه مسلې باندې ډیر زیات احادیث جمع وي نو د دې احادیثو داسې ترجمه او داسې مطلب بیان کوي چې په دې ټولو حدیثونو باندې عمل وشي په دې کې یو حدیث هم پاتې نشي. نو ځکه مونږ دا ترتیب اختیار کړی دا طریقه مونږ اختیار کړې ده چې مونږ په تکبیر تحریمه وخت کې لاسونه اوچتوو نو مونږ د لاسو تلی چې کومه ده دا بالکل د قبلې خواته وي او د لاسو ګوتې دا د غوږو د برې حصې سره برابرې شي او کټه ګوته دا د غوږو د دې نرمې حصې سره برابرې شي او مونږ د لاس چې کومه ده دا بالکل د ولي سره برابر شي. نو په دې وخت کې بیا په ټولو احادیثو باندې عمل کیږي. استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله هغه هم د دې لمانځه باره کې چې کله مونږ ته تربیت راکاوه نو هغه هم دا ترتیب وښودو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داسې طریقه اختیار کړې ده چې په ټولو احادیثو باندې عمل کیږي. حالانکه که نورو بعضو طریقو ته وګوري هغه داسې دي چې طریقه خو ځان ته خو په بعضې احادیثو باندې عمل کیږي او بعضې احادیثو باندې عمل نه کیږي.